نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم سورة فاتحة دا قرآن کریم اولنی سورت تی و قرآن کریم کی دا دین اولان دے بلکم سورت ند نازل شوی پورا دا سورة فاتحین اولان دی دا قرآن کریم پا تلاوت کی دا تعوذ او دا تسمیه ذکر کی گی چھ مسلمان کلا دا قرآن کریم تلاوت کی ندی اولنا دا اللہ رب العالمین مدد غواری دا خپل دشمن شیطان نا دا بچ کے دو دا پارا او داد اللہ رب العالمین پا حکم باندھ سورہ نحل کی اللہ رب العالمین فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کلچ تو دا قرآن کریم تلاوت کین اعوذ باللہ وایا دا شیطان مردود دشمن دا ضرر نزان بچکواد اللہ امداد اغواڑا او عقلا هم دا خبر صحیحا زکچی یو انسان یو زینت یو خوشحالی یو کامیابی حاصلی ناول بعد حقینا دشمنان او خرابے ختمی کی چاغیتا دا علماء پا اصطلاح کی دفع دا مضرت ہوئی او دفع دا مضرت دا مقدم وی پا جلب دا منفعت باندے انسان چیزان طاقتور جوڑی او دیوی زمان صحت برابر شی ندیب اول دخل بیمارو علاج کر کم وقت پوری چی انسان کی بیمارے وی ندی صحت نشی حاصل اولی ناول بدی دا بیمارے نزان بچ کر او روحانی بیماری دا دا شیطان مرگتیا او دا شیطان غلبہ دا ندیب اول دا شیطان دا غلبے نزان خساتی دا غین بعد با اللہ رب العالمین امداد او نیک اعمال دا تکول آسان شو ندیب دا شیطان دا وسوسو نزان خساتی تعوذ اعوذ باللہ ویل دا دا قرآن کریم دا تلاوت دا شورو کورن اولان دی سنت عمل دی مسلمان چکل قرآن کریم تلاوت گئی تو سنت دا دا چدیبا اعوذ باللہ ہوئی او بیاد حقین بعد بدی بسم اللہ ہوئی دا بسم اللہ مبارکی دا فقہائی کرام اختلاف دی چدا بسم اللہ دا قرآن کریم یا مستقل آیت دی او کنا دا سور فاتحی یا دا ہر سورت مستقل ہے صدا دا دی مبارکی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چدا بسم اللہ دا قرآن کریم دا آیاتن پشان یو آیت دی دا یو خاص سورت ہے سندا اگا بسم اللہ چدا سورتن پشورو کی کملی کلیش او یو بسم اللہ چه سور نمل کی ذکر دا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناغاد سور نمل مستقل آیت دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی پوری بپتا نوا چه دا سورت ختم دی ترکم بچی و تا بسم اللہ سورت نو نازل شوی
چې کله بسم الله آیت نازل شو نبی علیہ السلام په پیښو چې مخکنی صورت ختم شو اوس بل شروع شو دا بسم الله دا د هر صورت سره لوستل شي خدا د قران کریم یو آیت دی دا براتلا د قران کریم د دو سورتونو ترمنځ د پاره د فصل او د پاره د تبرک چې د دو سورتونو په منځ کې فاصله او جدائی راشي دا په بسم الله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذی بال لم یبدا بسم الله فهو اقطع وابتر ہر یو محتم بشان کار جی بغیر بسم اللہ نہ شروع شي باغی کی برکت نی دا قرآن کریم تلاوت دا یو ډېر لوی عظیم کار دی په شروع کی بسم الله ویل پکار بعض علماء کرام فرمایي چې بسم الله د سوره فاتحه سره مستقل یو آیت دی ناغي وی چې سوره فاتحه شپږ آیتونه او یو آیت ور سره د بسم الله دی نو آیتنا سوره فاتحه ده او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي الحمد سره بسم الله آیت ندی الحمد په خپل باندې مستقل او آیتونه دي کوم علما چې فرمایي چې الحمد شپږ آیت لري او وی صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا یو آیت دی او کوم علما چې فرمایي چې بسم الله نه علاوه الحمد پورا سورت دی ناغوی وی چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دا ځکه یو آیت انعمت عليهم پوری شپږم آیت او غیر المغضوب عليهم ولا الضالين پوری دا اوم آیت دی دا خو د فقهای کرام اختلاف دی په باره د بسم الله کې پدې بسم الله سره د جاهلیت د زمانه د رسم تردید شو د جاهلیت په زمانه کې چې کافرانو کله یو کار شروع کو نو د خپل بت په نوم به شروع بسم الله والعزى د لات او د عزى په نوم باندې مون شروع د کار نو قران کریم کې الله پاک مسلمانانو ته د جاهلیت د زمانه د غرسم تردید ذکر کو چې تاسو کلا یو کار شروع کوي د نیکه ناغي سره تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا وای او بل تفاسیر لیکي چې په ټولو آسماني کتابونو کې شروع د بسم الله نه کاغه تورات دی انجیل دی زبور دی او که صحیفه دی دا غي ټول شروع د بسم الله نه نو ځکه د قران کریم شروع د بسم الله نه وشو اس بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم د تلاوت درې طریقې دي یو تویل شي ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت تلاوت د شروع کو نو د صورت شروع نه د شروع دي ته ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت اګم د ابتدائی تلاوت درمیان صورت قران کریم سبق د شروع کو د صورت د منځ نه د شروع او دریم دی ابتدائی صورت درمیان تلاوت تا د قران کریم تلاوت شروع کړی دی په منځ کې درته بسم صورت راغی درې طریقې شو اوله طریقه ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت پدې کې اعوذ بالله بسم الله دواړه ویل پکار دي د قران تلاوت شروع کو او پدې کې سورت هم شروع ده ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت دی نعوذ باللہ هم اوے او بسم اللہ هم اوے دویم ابتدائی تلاوت درمیان سورت تلاوت شروع کے خود سورت منز دی نو بدی دے کہ علماء فرمائے چاہے اعوذ باللہ ہوا یا او بسم اللہ اوے نو بہتر دا او دریم طریقہ اگا ابتدائی سورت درمیان تلاوت سورت دا تشورو دی او تلاوت دی وقتی نه شروع کړي تلاوت درمیان کې درته صورت راغی نو دیږي کې به بسم الله وې سوا د سورې توبه نه لکه مثال تا د قران کریم تلاوت شروع کړي دي او لسمه سپاره کې تا د سورې توبه راغی براءه من الله نو په درمیان کې چې تا سورې برات شروع شو ته به دیږي کې بسم الله نه وې
زکه چې دې کې بسم الله نشته لسمه سپاره کې کوم صورت ده دا خدای بسم الله د ویلو طریقه اوس کې انسان کله من شروع کوي اعوذ بالله بسم الله دا بسو کوي سبحانك اللهم با امام او مقتدی دواړو وي اعوذ بالله بسم الله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی الحمد وی اعوذ بالله بسم الله هغه وي لکه اوس مثال امام دی به اعوذ بالله وی او دی به بسم الله وی ځان له منسکون کې دی ندی الحمد وی ناغي سره به وړاندې اعوذ بالله بسم الله وی او کنا مقتدی دی سبحانك اللهم ولا اله غيرك پوری بدی سبق وی اعوذ بالله بسم الله با مقتدی نوی زکه چې دی الحمد نوی چې کوم کس الحمد وی اعوذ بالله بسم الله بدی وی بیا چې کله الحمد صورت ختم شو داغینه بعد په بل صورت شروع کړي لکه مثال انسان وی قل هو الله احد الله الصمد نو پدې کې امام محمد رحمت الله علیه فرمایي کله چې ته د صورت شروع کې د الحمد نه بعد نو داغي په شروع کې بسم الله وایا لکه مثال تاولت والین امین وی او غینه بعد د قل هو الله احد نو بهتر دار چې ته دې کې بسم الله وایا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد یا بلکم صورت شروع دا خو د بسم الله مسله شو اوس بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې بار اغلی بسم الله شروع کو نو بسم الله کې دا با صد پار امام مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دې کې د با درې معنی اخیستل صحیح یو با پمانا د تبرک سره دیم با پمانا د استعانت سره او دریم با پمانا د مصاحبت سره معنا بس شي بسم الله الرحمن الرحیم ز شروع کو په برکت د نوم د الله د الله په نوم برکت حاصلو چې لوی بادشاہ ذات تلاوت شروع یا دا بعد مصاحبت د بار شروع کو په مرګتیا د نوم د الله او یا بعد امداد د استعانت د پاره شروع کو په امداد د نوم د الله دغه تلاوت شروع کو د الله امداد په واخست اوس شروع کو بیا لفظ د بسم الله نه بعد لفظ د الله دی د الله رب العالمین صفاتینو مون ډیر دي ذاتینو د الله یو دی الله د الله ذاتینو او صفاتینو مون رحمان رحیم کریم خالق رزاق دا ټول صفاتینو مون ډیر دي او ذاتینو یو دی دلته الله ذاتینو ذکر ځکه دا د ټولو صفاتونو چې کوم جامع صفات دي کوم نوم دي هغه لفظ الله دی دا د الله ذاتینو دی دا غینه بعد صفاتینو مون تو ذکر کیږي ځکه الله رب العالمین رحمت دا الله رب العالمین په غضب باندې غالب دی نو په کلمه کې نوم د الله ته رحمت ذکر کیږي الله چې اگر چې د صفاتین نومونو د رحمت نه علاوه د الله رب العالمین نور نومونه شته لکه قهار جبار هغه ذکر نکړ ځکه چې رحمت د الله غالب دی په غضب د الله باندې لفظ د الله پسې بیا د صفاتین نومونه ذکر شو چې یو رحمان دی او بل رحیم دی په دې کې شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه یو ډیر بهترین وضاحت کړی هغه دا د الله پاک په دې کلمه کې درې نومونه دي یو لفظ الله دی دیم لفظ د رحمان دی او دریم لفظ د رحیم دی ناغا تطبیق کی چې د انسان په ژوندۍ کې درې حالات دي یو حالت د انسان د نشوالي نه شتوالي تر پیدا کول دي د عدم نه وجود تر وصل دي او دا الله پاک د صفت د تخلیق سره متعلق دي الله خالق دی انسان نو او دی را پیدا صفت د الوهیت ذکر شو بیا کله چې انسان پیدا شو نو په دنیا کې د ژوندۍ تمام ضرورت برابر اول د دې مخلوق دا یو الله کوي او هغه ذات د رحمان دی ذکر رحمان پدې کې مبالغه زیاته را
بنسبت د رحیم د دې تعلق د دنیا سره دی. نو شیخ التفسیر سے لیکي چې انسان په دنیا کې الله پیدا کړ، رحمان ذات به رحم کوي اگر کدی منی او کني منی. مسلمان الله منی په رحم کوي او کافر الله پاک نه منی په رحم کوي. ګور کفر کوي رانی سی نه رزق ور کوي د دنیا ټول مزه ور کوي، رحمان ذات دی. چې کله انسان په دنیا کې جون تیر کړ، حیات دنیویه ختم شو او دی وفات شو، خامخا د دنه بوست پوزم پکاري چې دنیا کې دې سکړې دي او هغه د مرګ نه بعد بل ژوندۍ ده، هغه سره الله پاک د نوم د رحیم تعلق دی. په دنیا کې نیک اعمال لیکړي رحم بدر باندې وشي د مرګ نه بعد. نو پر رحمان کې مبالغه زیاته په نسبت د صفت د رحیم. نو رحیم صرف په مؤمنانو باندې رحم او رحمان په مؤمنانو او په کافرانو په دواړو باندې رحم. نو مؤمنان په دنیا کې د الله رب العالمین د رحمت، په کافر باندې رحم په دنیا کې او په مؤمن باندې رحم په دنیا کې، او په آخرت کې رحیم د الله جل شانو صفات هغه صرف په مؤمنانو رحم او په کافرانو به سزا او عذابونه. ذکر انسان د زندګۍ درې ادوار، یو د پیدا کولو، بل په دنیا کې جون او دریم د مرګ نه بعد. درې صفاتونه او د انسان د زندګۍ درې احوال دي د دینه بعد. اوس په دې ځکه لفظ د رحمان دی. علامہ علوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې ذکر کړي چې یو لفظ د رحمان دی او بل لفظ د رحیم دی. نو رحمان وړاندې کې په رحیم وی وجه دادا چې دا رحمان د الله رحمت که په واسطه سره که بغیر واسطي وي، که ظاهرا رحمت وي او که حقیقتا رحمت وي. اوس کافر ته چې دنیا کې نعمت ورکړي نو ظاهرا هو رحمت دی او حقیقتا داغه د پار استدراج دی، هغه ته الله مهلت ورکړي په دې باندې الله را نسی. نو کافر وي چې مال نعمتونه راکړي الله ما خوشاله دي، حقیقت کې ته الله خوشاله نه دي، د خیالدار چې ما خوشاله دي. ظاهرا رحمت، حقیقت کې د مؤاخذه او د استدراج د پاره. او بل رحیم دی ناغه چې په حقیقت کې رحمت وي او حقیقت کې رحمت د الله پاک په آخرت کې چې هغه صرف په مؤمنانو باندې. او بل ذکر کوي علامہ علوسی سے چې او رحمان دی او بل رحیم دی. نو په دې کې الله جل شانو په دې کې اشاره کوي چې رحمان صفت د رحمت دی چې هغه عام دی کافر او مؤمن دواړو ته. په دې کې اشاره ده حدیث ته چې سبقت رحمتي علی غضبي، رحمت الله غالب شو نو مؤمن باندې شو په دنیا کې او په کافر باندې شو. نو لفظ رحمان وړاندې شو او رحیم رستو دی ځکه دا غلبا رحمت الله پاک په غضب باندې کړی دا او رحیم صفت سره د آخرت کې د مؤمن د پاره. نو په دې بنا باندې لفظ رحمان وړاندې کو په لفظ د رحیم باندې. شروع کې د قران کریم په شروع کې راغل بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په برکت د نوم د الله چې عام مهربان دی په مؤمن او په کافر، او رحیم خاص مهربان دی صرف په مؤمن باندې په آخرت کې نه په کافر باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.